Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Munib English Learning Skills. I hope you are all will be fine and be safe from COVID-19. So this is my fourth lecture, and previous three lectures we have discussed about present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense. Now we will try to know about present perfect continuous tense. सो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए. बस ममदा पेजन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सशेदे ददी पहचान बसंगे ददी पहचान बदाई ददी उर्दू जुमलों पाखिर की बरहा है रहा हो रही हो वगैरह दा से बराबर बस बता दा सोच कोई चिदा रहा है रहा हो रही हो वगैरह दा हो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम रागलियो न दा ब्या संगे शांशु नो په پریزنٹ کنټینیوس ټینس کې رها ہے دا راغلی خو په هغې کې د وخت څه دغه نه و راغلی نو په پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې به خامخا په یو فقره کې به وخت ریپرزنټ شوی وخت به پکې ظاهر شوی چې د دې وخت نه دا کار کېږي د څومره وخته پورې کېږي وغیره وخت به مطلب په دې کې به وخت خامخا ظاهر شوی چې د هغه وخت نه کېږي د څومره وخت نه کېږي د څومره وخته پورې کېږي. ٹھیک شو د دې سټرکچر بسې چې په پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې به فرست فارم اف ورب لګي. ٹھیک شو د فرست فارم اف ورب سره سره به د ورب اخري ته آی ان جی لګي د آی ان جی به د ورب اخري ته لګي. ٹھیک شو بیا په دې کې موږ سره هیلپینګ ورب لګي هیلپینګ ورب به زموږ سره هیز بین او هیو بینی هیز بین به د سره لګي هیو بین به د سره لګي که چېرته زموږ سره singular name راشي singular subject راشي he she it single name راشي نو هغې سره مونږ has been لګو. که چېرې I we you د plural name راغی د یو نوم نه زیات نومونه رالو په یو سنټینس کې چې هغه د سبجیکټ کې د یو نه زیات نومونه پلورالي نو په هغې کې بیا مونږ have been لګو. ټیک شو بل به په دې کې زموږ سره سینس او فار لګي سینس به په کم ټیم کې لګي او فار به په کم ټیم کې لګي. سنس به د دې ټیم نه لګي چې سنس به په هر هغه ځای کې استعمالیږي چې په هغه ځای کې په یو سنټینس کې صرف دا ویلي چې دا کار د کم ټایم نه شروع شوی دی. ټیک شو چې دا کار د سهار نه شروع شوی دی دې کې موږ سره بیا سنس لګي دا کار د دوو کارونه شروع شوی دی د دې سره موږ سنس لګو. دا کار د 15 ورځو نه شروع شوی دی په دې کې به بیا موږ سنس لګو. که چېرې موږ داسې وویو چې دا کار د 10 منټو نه شروع دی دې کې به بیا موږ فار لګو. زه ستا د 15 غنټو نه انتظار کوم ویټ کوم نو په دې کې موږ فار لګو. اوس په دې کې زموږ سره پازیټیو سنټینس سټرکچر څه شي چې د ټول نه مخکې موږ سره سبجیکټ لګي د سبجیکټ پسې به هیلپینګ ورب لګي د هیلپینګ ورب پسې به ورب فرست فارم لګي د ورب فرست فارم سره سره به آی ان جی لګي د ورب فرست فارم سره سره آی ان جی نه بعد به بیا زموږ سره سنس آر فار یا به سنس لګي یا به فار لګي او پلس آبجیکټ به بیا لګي. نو د دې زموږ سره به اگزامپل څه شي چې اوس به موږ ووایو چې वो सुबह से काम कर रहा है वो सुबह से काम कर रहा है نو دا موږ داسې ووایو چې he has been working since morning he has been working since morning since ولې رالی چې دلته کې دا ویلي دي چې هغه د سحر نه کار کوي څه ټایم یې پکې نه دی ښولی چې د 2 غنټو نه کار کوي د 10 منټو نه کار کوي د 15 غنټو نه کار کوي دای پکې نه دی ویلي خدای ویلي دي چې دا سحر نه کار کوي نو ځکه په دې کې سینس ولګېد چې he has been working since morning वो सुबह से काम कर रहा है. بل جمله بل اگزامپل به زموږ د سره دا شي چې वो सुबह से नहा रहा है या به موږ دا پلورل کو چې वो सुबह से नहा रहे हैं they have been bathing since morning. ٹھیک شو they
हैव बीन چې کله زموږ سره پلورل سبجیکټ راشي د هغې سره به هیو بین لګي، که چېرې زموږ سره سنګل سبجیکټ راشي د هغې سره به هیز بین لګي. نو دا پلورل دی، نو دا موږ چې they have been bathing since morning، वो सुबह से नहा रहे हैं. ٹھیک شو. یا به موږ د دې بل اگزامپل والو چې वो 2 घंटों से स्टडी कर रही है، वो 2 घंटों से पढ़ाई कर रही है. she has been studying for 2 hours. دلته کې زموږ سره سره راغی فور راغی. فور ولې راغی چې دلته کې دا موږ ته ویلي دي چې د 2 غنټو نه کار کوي، دا نه دی ویل چې د سحر نه. دلته کې پکې ټایم بالکل انیشیل کړل چې د 2 غنټو نه کار کوي. she has been studying since for 2 hours، वो 2 घंटों से पढ़ाई कर रही है. she has been studying for 2 hours. ٹھیک شو. یا به مونږ بل اگزامپل دا وایو چې मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ، मैं 3 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. I have been waiting for you for 3 hours. فور ذکر رالی چې دلته کې پکې دا ویلي دي چې 3 غنټو نه ځکه فار رالی چې I have been waiting for you for 3 hours. ٹھیک شو. د دې سره په دې کې به زموږ سره بل د نیگیټیو سټرکچر سره راځي. نیگیټیو سنټینس سره هغه سنټینس چې په هغې کې ناٹ نہیں نا استعمال شوی. ٹھیک شو. د دې سټرکچر به دا شي چې د ټول نه مخکې به سبجیکټ لګي، د سبجیکټ نه پس به هیلپینګ ورب لګي، د هیلپینګ ورب نه پس به ناٹ لګي، د ناٹ نه پس به ورب فرسٹ فارم لګي، د ورب فرسٹ فارم پسې به آئی این جی لګي، د آئی این جی نه پس به سینس یا فور لګي، او د هغې نه بعد به بیا آبجیکټ لګي. ٹھیک شو. نو د دې به زموږ سره اگزامپل څه شي چې वो सुबह से काम नहीं कर रहा है، वो सुबह से काम नहीं कर रहा है. he has been not working since morning، वो सुबह से काम नहीं कर रहा है. he has been not working since morning. या बल एग्जाम्पल दा सिवालू ची I have मैं 2 घंटे से स्टडी कर रहा हूँ. द दे नेगेटिव सशी ची मैं 2 घंटों से स्टडी नहीं कर रहा हूँ. मैं 2 घंटों से स्टडी नहीं कर रहा हूँ. I have not studying for 2 hours. for ذکر आले ची दलते की ویلی ची 2 घंटों ना I have not studying for 2 hours. ٹھیک شو. بل एग्जांपल بے سوالو ची वो सुबह से नहा रहा है. he has been not bathing since morning. since ذکر आले ची صبح راغلی د ټایم په کې نه دی خولی، خو مطلب هغه ټایم خولی چې د کم ټایم نه دا کار شروع شوی دی، صحیح وخت پورې نه، صحیح ټایم نه دی خولی چې څومره ساعت نه د څومره ساعته پورې دی په کې نه دی ویلي. یا به مونږ بل اگزامپل دا والو چې بچہ 1 घंटे से नहीं रो रहा है. chilled is not chilled have been chilled. دا مونږ سنگولر والو چې فور ایگزامپل چې ایان 2 घंटों से नहीं रो रहा है. ایان has been not weeping for 2 hours. ٹھیک شو. په دې کې به زموږ سره انټروګیټیو سنټینس شي. انټروګیټیو سنټینس هغه سنټینس چې په هغې کې کوېسچن شوی، انټروګیټیو ساین آف انټروګیشن پکې راغلی. ٹھیک شو. سوالیه جمله. نو د دې سټرکچر به زموږ سره څه شي، د دې سټرکچر به د ټولو نه اول زموږ سره هیلپینګ ورب لګي، د هیلپینګ ورب پسې به سبجیکټ لګي، د سبجیکټ پسې به ورب فرسٹ فارم لګي، د ورب فرسٹ فارم پسې به آئی این جی لګي، د آئی این جی نه پس به سینس یا فور لګي، او د هغې نه بعد به بیا آبجیکټ لګي، د آبجیکټ نه بعد به بیا ساین آف انټروګیشن لګي، سوالیه نشان. ٹھیک شو.
نو د دې اگزامپل به زموږ سره څه شي چې क्या वो सुबह से नहा रहा है, क्या वो सुबह से नहा रहा है. نو دا موږ څه وایو اگزامپل به دی په انګلیش سنټنس به د دې څه شي چې has been he bathing since morning, has been he bathing since morning. ٹھیک شو. یا به موږ دا وایو چې क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा है. has been he studying for 2 hours, has been he studying for 2 hours. या موږ د دې بل एग्जांपल دا وایو چې वो 5 घंटों से काम, क्या वो 5 घंटों से काम कर रहे हैं, क्या वो 5 घंटों से काम कर रहे हैं. د دې انګلیش سنټنس په څه شي چې have been they working for 5 hours, have been they working for 5 hours. ٹھیک شو. د دې کې بیا زموږ سره نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس هر هغه سنټنس چې په هغه کې زموږ سره هر هغه سنټنس چې هغه زموږ سره کوېسچن هم شوی په هغه سنټنس کې سوالیه جمله هم او ناٹ پکې هم استعمال شوی. ٹھیک شو. نو د دې به یو د ایگزامپل هم ورکړو. د دې به ایگزامپل هم دغه ایگزامپل چې क्या वो सुबह से नहीं नहा रहा है. ٹھیک شو. نو دا به څه شي چې has been he not bathing since morning, has been have been they bathing since morning. या موږ داسې وایو چې क्या वो 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या वो 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रहा है. ٹھیک شو. دا موږ څنګه وایو چې have been they not studying for 2 hours, have been they not studying for 2 hours. ٹھیک شو. د دې سټرکچر ما ونوي سوري سټرکچر دا دی چې د ټول نه مخکې به हेल्पिंग वर्ब लगी, द हेल्पिंग वर्ब पसे बा सब्जेक्ट लगी, द सब्जेक्ट पसे बा नॉट लगी, द नॉट पसे बा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी, द वर्ब फर्स्ट फॉर्म सर बा ing लगी, द ing न बाद बा ऑब्जेक्ट लगी, द ऑब्जेक्ट न बाद बा साइन ऑफ इंटरोगेशन लगी. ٹھیک شو. نو ما در تاسو د एग्जांपल درکو چې بل एग्जांपल هم درکم چې वो 2 घंटों से सॉरी دا خو سمپل شو. نیگیٹو انٹراگیٹو एग्जांपल بس شي چې क्या वो 2 घंटों से स्टडी नहीं कर रहा है, have been they not studying since 2 hours for 2 hours, sorry, have been they not studying for 2 hours. ٹھیک شو. دا زموږ سره present perfect continuous tense हो. که تاسو په دې باندې لږ ډېر پوه شوي نو ځان له یو 2-3 سنټنس جوړې کړئ نو بیا پې ډېر ښه پوه شئ. او که څوک نه پوه شي د چا څه قسم له کوېسچن وي نو په کمنټ کې ویلی شئ او کیدای شي ما پکې ډېر څه پرېښې هم وي نو که د چا څه کوېسچن وي په کمنټ کې ویلی شئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني.